السلام علیکم ګرانو کتونکو. ماله خندا هم راځي په دې خبره چې ډېر خلک بوي چې بړی را ژوندی شو. خو خیر د مرګ دا آواز یا د مرګ دا خبر دا زما دپاره لومبینی ځل نه دی. دا مخکې هم داسې ما سره شوي وو، دوه درې ځله خلکو کړي داسې، خو الله ژوند را کړی دی او پاتې شوه بیماري او حادثه. دا په هر انسان راځي، په هر انسان راځي او هر انسان دی الله د دې بیمارو نه د دې سختو نه په امان کې وساتي. آمین. خو ښه دی دا کله کله سختي، کله کله بیماري، دا هم ډېره ښه ده. ولې چې توبه خدایه توبه خدایه توبه خدایه، موږ چې زیاتر ښه شو یا خوشحاله شو نو موږ نه الله او رسول هیر شي. خو چې کله بیمار شو، کله څه تکلیف راوپرځوي، بیا موږ چغې چې یا الله خیر کړي، یا الله خیر کړي. او الله لوی باچا دی چې الله خیر کړي. تېرو ورځو کې زه راغلی وم، ښه د ټول نه مخکې د دې نه مخکې زه د بیمارۍ دا خبره شروع کړم. یو خو روجي مبارک شه، تراویح مبارک شه، دا بختوره میاشته مبارک شه، او الله مغه ټول سوالونه قبول کړه. کوم سوالونه چې موږ ټول مسلمانان په دې بختوره میاشت کې خپل الله ته کوو چې الله ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، زما خویندې وروڼه وبخي، زما بال بچ وبخي، زما خپل خپلوان وبخي، د دنیا ټول مسلمانان وبخي. ستاسو دغې دوا سره زما هم دا دوا ده او زه هم پرې وایم چې آمین ثم آمین. د دې نه پس یو خبره بله چې د روجې نه یو ورځ دوه مخکې زه کور کې ناست وم، ما یو چینل کتو، په هغه چینل باندې په دې خیبر کې، خیبر دروازه کې، در خیبر کې، دې خیبر کې یو دوه وروڼه دي، سیکان دي، مسلمانان نه، سیکانو مذهب سره تعلق لري، سیکان دي. د هغې یو خبر په یو چینل باندې چلېدو، نو د هغې یو ورور نه انټرویو اخیسته، د هغې سټور دی، د هغې د یو ورور نه انټرویو اخیسته، او خدای شته چې باقاعده ما لیټرلي جړلي. اوس په د ځینې مسلمانانو په دروغو مې جړلي او که د هغه دواړو وروڼو په هغه سچایي یا اسلام سره یا روجې سره په مینه ما جړلي، خو ما جړلي په دې چې د هغې کې یو ورور ټي وي له انټرویو ورکوله یو چینل له، چې جي په کال کې 12 میاشتې 11 میاشتې موږ ګټو، که دا یو میاشت موږ ونه ګټله نو دا سودا ګرانه نه ده، دا سودا ګرانه نه ده. د دې خبرې په مطلب پوه شوئ؟ دا سودا ګرانه نه ده. دا سودا چا سره؟ تا سره، ما سره، جهانگیر سره، اسماعیل سره، چا سره؟ دا سودا صرف رب سره، صرف الله سره. نو الله تعالی دې هغه دواړو وروڼو له د دې خبرې اجر ورکړي او هغه ښه پوهېږي چې زه به د دې په بدل کې دې له څه ورکړو. نو هغه دواړه سیکان وروڼه چې دي، دا وخت کېدی شي ما ویني، ما اوري، ضروره د نور چا ذمهواري خو نه شم اخیستی، خو انشاءالله چې اختر تېر شو په صحت روغ ومه نو وخت به وباسم او تعالی به درځم. دا مې سره لوز دی چې زه به حاضري تعالی کوم انشاءالله. اوس راځو زما د بیمارۍ طرف ته، چې زه د روجې نه یو ورځ مخکې راغلی وم پېښور ته، زما هلته یو دوه ملګري، خیر ډېرو ملګرو سره